ملګرو نن مفتی صاحب دوباره په جوش کې راغلی دی. اول د دې خبره واورئ بیا تفصیل کوو. واورئ سبق وي بیا موږ په حق یو. بریلیان په مدرسه کې سبق وي زه په حق یم. پنځپیریان په مدرسه کې سبق وي زه په حق یم. اهل حدیث په مدرسه کې سبق وي زه په حق یم. جماعت اسلامي په مدرسه کې سبق وي زه په حق یم. تاسو نور سم لیدلی بستر کو باندې کنه بس خپل مسلک نه تاویږي را تاویږي. دا دین اسلام د دې خبره بالکل اجازه نه ورکوي. دین اسلام هغه ترغیب او د دین اسلام تعلیم او د دین اسلام درس داده چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چې تاسو قران مجید په هغه باندې خپل منګول کلک ولګوي ولا تفرقوا فرقه ما جوړوي. چې دا مسلکونو د پاټو دا چرچیری د اغي د دې حیثیت نشته د قران په نظر کې، د حدیث په نظر کې دې حیثیت نشته چې معمولی خبر په یو بل بسمون نه کوي. اې څه مطلب د جنت دومره وړو کې ده؟ جنت سره د دیوبندیانو د پاره ده؟ جنت سره د اهل حدیثو د پاره ده؟ جنت سره د بریلیانو د پاره ده؟ ما یو څو ورځې مخکې د مفتی صاحب په یو تقریر باندې تنقید کړو. هغه کې هم ما ویلو زما مفتی صاحب سره هیڅ حسد یا بغض نشته. نور هغه ویډیو کې هم ما ویلو چې مفتی صاحب ډیر زبردست بهترین عالم دی او دی ویډیو کې مفتی صاحب چې کوم خبرې کړې دي دا ډیر زیات بهترین خبرې دي. او فرقواریت د دې دور یو غټه فتنه ده چې د دې له لاسه مسلمانان هر ځای کې مغلوب دي. دا پورا دنیا کې چې مسلمانان مغلوب دي او کافران غالب دي د دې یو غټه وجه هغه فرقواریت ده چې مسلمانان هر ځای خپل تنظیم ته خپل ډلې ته پورا دین وایي، هغه مکمل دین غني او نور ډلو ته چې هغه هم مسلمانان دي هغه هم د دین کار کوي، هغه عقیده هم د قرآن او د حدیث مطابق ده، هغه ته باطل وایي، هغه ته گمراه وایي. نو د دې لاسه مسلمانان یو بل سره جنگيږي، یو بل سره حسد او بغض کوي، یو بل سره دون بغض کوي څونه چې کافر سره هم جایز نه ده. نو د دې فرقواریت خلاف چې کوم عالمان کار کوي هغه کې سری فهرست یو مفتی سلمان اظهر صاحب دی چې ډیر زبردست کار کوي او ډیر زبردست خبرې کوي او د خلکو ذهن جوړي چې اسلام څه ته وایي، دین څه ته وایي. دا دیوبندیت، دا پنځپیریت، دا بریلیت، دا اهل حدیث دا دینونه نه دي. دا د مسلمانانو وړوکی تنظیمونه دي چې د دین خدمت لپاره جوړ کړي دي. قرآن مجید کې الله جل جلاله زمونږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اے زما نبی کوم خلکو چې خپل دین ټوکړې کو او ځان له فرقې جوړ کړي نو واورا لست منهم شیئا. اے زما نبی استا هغه خلکو سره هیڅ تعلق نشتا. دا زما او دا سلمان اظهر صاحب خبره نه ده، دا د الله جل جلاله کلام ده. والسلام.